په دې وخت کې د سٹور کولو دا طریقه ده چې خلکو پیجونه پیدا کړل دي روغ سروي ورته ورکوځي هیڅ ده روغ سروي ورته ورکوځي او په هغه دور کې د سٹور کولو دا طریقه وه چې هغوی به په نور باندې غوښه وچوله او ټول کال به هغه غوښه بیا خلکو استعمالوله یاد ساتئ دا غوښه دا خوره کوي چې څومره د الله سبحانه وتعالی دا دعوت تاسو عام کوي نو دومره به په دې کې ستاسو دپاره برکت یا اجر او ثواب قربانۍ متعلق زه دوه خبرې ستاسو خدمت کې عرض یوه خبره دا ده چې مقصود د الله سبحانه وتعالی د قربانۍ نه څه دی څه غواړي الله سبحانه وتعالی دوه احادیث ذکر کوم او په هغې باندې تاسو بیا سوچ وکړئ چې نن موږ له څه پکار دي په یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې نننۍ ورځ د الله سبحانه وتعالی د طرف نه عام مهمان نوازی ده ټول مخلوق دپاره دعوت دی میلمستیا ده د الله سبحانه وتعالی د طرف او موږ او تاسو دا ګوره د قربانۍ دپاره دا څومره لویه خبره ده چې شاه ولی الله رحمت الله علیه لیکلي دي چې اصل کې موږ چې دا قرباني کوو نو الله سبحانه وتعالی د طرف نه مخلوق ته انسانانو دپاره میلمستیا کیږي او موږ او تاسو د الله سبحانه وتعالی نمایندګان یو زموږ په ذریعې سره الله سبحانه وتعالی په مخلوق کې میلمستیا خپله خوروي څومره لویه خبره ده چې الله دعوت کړی دی او زما او ستا په ذریعې سره خپل دعوت خلکو ته رسوي هغه خوراک هغه غوښه خلکو ته رسوي او دویم حدیث د حضرت ابو سعید رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په اوله کې چې کله رسول الله مبارک مدینه منورې ته هجرت وکړ نو د دې غوښو متعلق رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایا چې د درې ورځو نه به زیاته نه ایساروئ درې ورځې به د څلورمه ورځ باندې د چا کا غوښه چې موجود نه وي صحابه کرامو په درې ورځو کې غوښه خپله ختمه کړه او یو کال چې تیر شو نو بیا صحابه کرامو د رسول الله مبارک نه تپوس وکړ چې د الله رسول تیر کال تاسو د قربانو د غوښو متعلق تذکره کړې وه چې درې ورځو پورې به دا پرتی بیا به نه وي څه کال څه حکم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ارشاد وفرمایي چې اصل کې تیر کال چې ما حکم کړو نو مدینه منورې ته مختلف قبایل لاغلي او دا هغه غربت او کمزوري و نو ما دا حکم ځکه وکړ چې په درې ورځو کې دنه دا خلک د خپل غوښه سکی په دې غرباو باندې فقراو باندې تقسیم کی چې هر چاته د دې غوښې نه حصہ ورسیږي او اوس تاسو دپاره حکم دا دی چې تاسو دا غوښې که د ځان دپاره ږدئ نو اجازت دی درته بیا به هغه خلکو د هر څه د سټور کولو خپله طریقه وه په دې وخت کې د سټور کولو دا طریقه ده چې خلکو پیجونه پیدا کړي دي روغ څاروی ورته ورکوځئ هسې ده روغ څاروی ورته ورکوځئ او په هغه دور کې د سټور کولو دا طریقه وه چې هغوی به په نور باندې غوښه وچوله او ټول کال به هغه غوښه بیا خلکو استعمالوله بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا غوښه ډېره محبوبه وه کومه چې به وچه شوه دا غوښه به ورته خوښه وه په یو روایت کې راځي یو انصاري صحابي د رسول الله مبارک دپاره دعوت وکړ نو انس رضی الله تعالی عنہ د رسول الله مبارک خادم نو دعوت اصول هم دا دي چې څوک کله غواړي لول به دې تپوس کې چې څه دې خوښ دي چې هغه لزه ته ولا چرګان او ګډان پاخه که خو چې هغه ته بیماري هغه نه خوري نو دعوت خو څه فایده ونه شو کنه نو د انس رضی الله تعالی عنہ تپوس وکړ د انصاري صحابي چې رسول الله مبارک ته څه خوښ دي نو انس رضی الله تعالی عنہ ورته وی چې رسول الله مبارک ته حدید خوښ دی یعنی دا وچه غوښه ورته خوښه ده دا ډېر په شوق سره خوري هغه انصاري صحابي د رسول الله مبارک دپاره د دې هغه بندوبست وکړ او دا خوراک یې ورله تیار
چې کله رسول الله مبارک لاړ نو انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې وغټ تالو باغې کې د دې غوښې څخه کدو یو ځای پخ کړو. ما رسول الله مبارک ته قتل رسول الله صلی الله علیه وسلم با دا کدو پکې کته او خپل مخې ته بیرانځ دیکاو. نو انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي ما په خپل د رسول الله مبارک مخې ته د کدو هغه تنګري چې کوم ویني هغه را جمع کولې چې رسول الله مبارک یې وخ. دومره مینه و دغه صحابه کرام. انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کله ما د رسول الله مبارک دا مزاج ولید چې کدو خوخته زه په کدو باندې بس مړ شوم. دومره مې خوښ شو زما محبوب خوړلې ده. لا ازال احب الدبا دا هغه وخت نه اوس زه همیشه د کدو سره مینه او محبت کوم. د قربانۍ مقصود دا دی. ګوره الله سبحانه وتعالی ارشاد فرمایي یو معامله زما ستاسو سره ده، یو ستاسو خپله معامله ده. هغه معامله دا ده لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. زه چې څه غواړم هغه ستاسو نیت غواړم. زه څه غواړم؟ الله تعالی وایي د قربانۍ په وخت کې زه ستاسو څه غواړم؟ نیت غواړم. او شاه ولی الله رحمت الله علیه د دې نیت سره یو بل ټکی ذکر کوي، هیئت نفسانیه. مونږه عام الفاظو کې دي ته کیفیت قلبي وایو. کیفیت قلبي مطلب څه؟ یعنی یو نیت دی. نیت خدا دی چې زه دا د چا دپاره کوم، دا قرباني د چا دپاره کوم. دغسې په هر څه کې، په مونځ کې، په څه کې، په څه کې، نور عبادات. یو کیفیت قلبي دي، یعنی چې زه دا قرباني کوم نو زما توجه څومره په دغه ذات باندې پرته ده. دې ته هیئت نفسانیه ویل کېږي. یعنی زما مقصود او زما مرکوز، زما د نظر مخې ته د الله سبحانه وتعالی دا ذات څومره مخامخ دی. نو دا دواړه څیزونه به ګوره ته ملحوظ نظر ساتي. دا دواړه څیزونه به ته د خپلو سترګو مخې ته کوې چې ګورې نیت خو زما دا دی چې زه د الله دپاره قرباني کوم، خو د هغې سره سره ستا د زړه چې کوم کیفیات دي هغه به هم د الله سبحانه وتعالی په ذات باندې مرکوز ساتي. نو د دې دواړو احادیثو مقصود دا شو چې تاسو یاد ساتئ دا غوښه دا خوره کوئ چې څومره د الله سبحانه وتعالی دا دعوت تاسو عام کوئ نو دومره به په دې کې ستاسو لپاره برکت یې اجر او ثواب. دا د الله سبحانه وتعالی ګوره مونږه عامه قرباني کوو، واجب چیز پیش کوو، دا هغې لپاره زموږ سره مثلا زکات شو، زکات کافر له نشي ورکولی، خو دا د قربانۍ غوښه دا ته هر چا له ورکولی شي، کافر له هم دا ورکولی شي. فکلوا منها واطعموا القانع والمعتر. هم غریب له ورکولی شي، هم مالدار له ورکولی شي. نو الله سبحانه وتعالی په دې کې دا دعوت عام کو چې دا ته هر چا له ورکولی شي. په غریب هم خوړی شي، په مالدار هم خوړی شي، په کافر هم خوړی شي، په مسلمان باندې هم خوړی شي. نو مقصود دا دی چې څومره ستاسو نه کېدی شي دا دعوت عام کوي. دا خپله غوښه د قربانۍ دا درې ځای تقسیم کوي. بهتره خبره دا ده چې یو خپلو رشته دارانو کې ورکوي، که غریبانان یې او که مالداری، او بل په غرباو کې تقسیم کوي. ستاسو رشته داران نه دي، غریبانان دي عام، او یو حصه د ځان سره کېدی. په دې کې به الله سبحانه وتعالی برکت اچوي.